امام زهری رحمه الله په خپل کتاب سیر اعلام النبلا شی وا ډیر عجیبه غونډه وکیالي لیکي چې په اندلس نوجوان چې د نوم بقي الدین ابن مخلد دغه د علم پیاس ولګید د امام احمد بن حنبل رحم الله نو مر ودلو د دایره دا وکړه چې زوی د اغنا د حدیث علم حاصلو عزت منه اغ وخشه نه سہولیات وی نه راحتینه وی نه دا قسم نعمتینه وی لکه نن چې الله رب العزت په څه باندې ورایي چنانچه د روان شو د بغداد او د اندلس په میون چې سمندرو چې کله سمندر کیناره ته ورځ د کشتۍ شه سویر شه کشتۍ شه چې کله روان شو ها کشتۍ یې به وخستله طوفان وخستله او دای مست په یو او دای د زندگی او د مرګ په میون چې کشمکش شو د دا یقینو چې بس ته دا سفر علم چې کوم دا ودا شو ته مرګ وروشي عزت منه چې کله الله رب العزت نو خوشا و الله رب العزت دا زندگی لیکلی و الله رب العزت دیے اچانک دسے وقت بعد کنارے باندې ولګول خو څه ورې دې په سمندر په منځ کې تیرې کړی چیرول دای کنارے څنګه کیشو پښتنه وکړه چې دوه نه بغداد سیمرل لري دا چا ورته و چې دوه نه و 200 میل لري دا دوته چې بس 200 میل هونه د خبره 200 میل مزل په شه باندې دا نوجوان دلم په تلاش روان ده چې بغداد ته نږدې شو ستړو مشقتینه برداشت کړی وي طبیعت کې خراب دیوونه لوندې آرام تا آدو کا دیوونه لوندې آرام فرمي چې کله خیمه چې کیشو پښتنه یو کس نو کړ چې امام احمد بن حنبل سره رحم الله سره ملوي چې کله دا خبره ورته وکړه دورته چې امام احمد بن حنبل ایک بندې د بادشاہ وخت نن پابندی لګولې دو نن نباد اوس وخت مخشه نه دای چې سره ملوي دی شي ونه د سره سره ملوي دی شي انا زربند په خپل کېر دا ډېر زیات پریشان شو و یو کس ته ویل چې بدا نږدې مسجد شه ی امام د درس حدیث کوي چې یحیی ابن معین نبی دوته و چې شاه دای په روان شو یو جماعت ته مسجد ته ورغی په درس حدیث شریک شو یحیی ابن معین رحم الله د اسماء الرجال د فن لوی ماهر سره چې کله درس حدیث او سورینه لګیا شل سوالات جوابات حساب امام احمد بن حنبل رحم الله په برشه دغه بقي الدین ابن مخلد یہ سولی د په برشه کو و یہ سولی د هشام په برشه پہلا سولی یحیی بن معین رحم الله نه کو ورته ویل چې هشام څنګه راوی دا یخ په جواب شو ورته ویل چې هشام ثقه ده او کله د پړکیلون دی تکبر روشیا د په سقاوت باندې د په سقاولي باندې بیا اثر نه اچي مطلب یې داود د خبره چې یعنی دای لوی ثقه راوی دا لوی عدل ده اینا بعد د بیا اصول پښتنه نه وکړه او ته چې امام احمد بن حنبل چې دا دسرنګ سړای دا د ټوله مجمع باندې وسقطا پر وته مجمع غلی شله او یحیی ابن معین رحم الله د خپل سر د چیټ ک او یو د قربان یې سر چیټ ک او دا الفاظ په خله باندې وروتل چې امام احمد بن حنبل هو امام المسلمین دا کیسه چې کله دا خبره وکړه اینا بعد د بقي الدین ابن مخلد یو کس ته ویل چې موته د امام احمد بن حنبل کې روشوا یې انکار نه وکړ ته وی چې پولیس ته پته ولګیدا تو تواکړه ولګي مو تواکړه ولګي د بیا ورته ویل چې شاه صرف دمر سره لوټ شا او چې کیم زه د کېر درې می پستر کې د علي شرارت او د مو پته ولګي دا خبره خو سره ومن لا لول چې ته کله کېر وشو و عزت بن دا بقي الدین روغای دا نوجوان د 20 سال نوجوان دا روغای اس په وخت چې کله سل مست دای سوچ کوي چې زوی کیم تدبیر سره امام احمد بن حنبل ته ورسو امام احمد بن حنبل نو سرنګ حدیث وی ودا شپای په سوچ تیر کړه
आखिर से तो बजन ये सोच ये तदबीर अल्लाह रब इज्जत रोवेस्त चीजुए कचकोल ले मलंगी स्टाइल इख्तियार कर पदख तरतीब बंदे वेजुवे ड्रीम पबजोर शवे शरीर पे पदख नियत बंदीने तो पलावे ड्रीम वेदना ये दुआ हदीस दा द सवाख्ते द मलंगी स्टाइल इख्तियार को फकीरी कचकोल हो होस्त और खल्के पलावे ड्रीम पबजोर शे शरीरी और पखुल बंदे दान रावई अजरुकुम अल्लाह ये तो से बदला अल्लाह रब इज्जत बंदे खल्के वडे बदबदुर तकदल चलो जवान हट्टा कट्टा मजबूत सड़ाइए और तो बजर शरीर खल्के रसूली ना कर बहरहाल पदख तरतीब बंदे लोड़ो इमाम अहमद बिन हंबल रहमतुल्लाह के संगा फरियदी आवाजिन ओला गवल अजरुकुम अल्लाह इमाम अहमद बिन हंबल रहमतुल्लाह के न रोयत और ते सेवा से सिके रहस्ते आ सिके वर कवले दौर तजु है इल्म दे पर रोलाई मद दे सिके दे दिरहम द ने जरूरत नष्टा जो होतो ना इल्म हदीस द कवले पर रोलाई उंदुरस द जमर ल रोलाई दा किसा के और वेदला دور طول مومن خو بندیدو دانشی کې دی او دور طول بقیالدین ابن مخلد چې مو خدمره مصائب دمره مشکلات پریشانی برداشت کړی دي زوی ته د بدغه هيئت او کیفیت شر درینو چې کله مې شیک مینی به موتا کچکول تا به مو د جولی تا ورچوا سیکه ورچوا او چې شیک نی به موتا یې دوا حدیث تروا ودارن کې تروا وته بندې روزیشل په دغه ترتیب باندې عزت منه یو کول د نبی صلی الله علیه وسلم احادیث علم ये दुआ हदीस दावे दे इमाम अहमद बिन हंबल रहमतुल्लाह ना पदग तरतीब बंदिस द कौल वदले वेतल इल्म देमरा प मुश्किल सरा देमरा प सख्ती सरा ये दुआ हदीस वर तमिल वेतल वक्त रद च ये कौल तेरश यो कौल नबाद अगा बच्चा अल्लाह रब इज्जत वफात को च किम बच्चा प इमाम अहमद बिन हंबल रहमतुल्लाह बंदे नजर बंदी लगावले बल बच्चा रो गए वो एक बादशाह दे दना नजरबंदी खत्म करा दे चिकिम नजरबंद करो आयज ने खत्म करा वो इमाम अहमद बिन हंबल रहमतुल्लाह रो गए अप मस्जिद से दरस हदीस शरीक चकरा मस्जिद दरस हदीस तो रो गए यो जम गठा यो आटा जलसान उस्ता ओडेर खल्क नोस्वी देवर खल्क नोस्वी दानो जवान आखिर से चकला पखपल हयत कैफियत बंद रो गए इमाम अहमद बिन हंबल रहमतुल्लाह से मजमे बंदे नजर वचो और तवेल छागा नौजवान दरोशी आगा नौजवान आ नौजवान इधर रोशी मोसन में दजिक्शी दा वकीद इल्म प्यासा दा वतगद इल्म दे फरा वकी कुर्बानी कड़ी नन अल्लाह रब इज्जत मने मिस्तोस्ता दे मेर पगिए नशे पले चौके मदरसे मक्तबिना अल्लाह रब इज्जत तरवस्त वो दे मरे तसौका कड़ लेकिन नन मिस्तोस्ता कदर नष्टा नंद उलमा किराम कदर और एहतराम दादे मिष्टो से जड़े ना उसी लग गया नफरती न थी वो जमा केड़ी मिष्टो से मैंने बचार दो जे मिष्टो से दे कुरान और दे हदीस कदर हो की दा उलूम हासिल की दा उलूम दी इज्जत बने जिदा मौत तक दुनिया शा पदे बंदे मिष्टो से खुली केड़ी वो उखरवी दुनिया में खुली केड़ी अल्लाह रब इज्जत मिष्टो sta इल्म नाफिआ नसीब फरमाए व आखिर दावाना